یو سړی مخکنو امتونو کې هغه وفات شو، نو وی ملائک چې کوم داینه تپوس کوي تاسو عمل کړی دی، و یا وی چې ما خو هیڅ عمل نه دی کړی، ما ته خو نه دی معلوم. و هغې ورته ویل چې تر آیات کې څه به دې کړي. الله دې خپلو بندګانو سره دومره نرمي کوي او دومره رحم پاکي باندې کوي، څه به دې کړي ته یاد کوئ. هغه ویل چې نه ما ته هیڅ نه دی یاد سوا د دې نه چې زه مالداره سړی وم، ما به خلکو له قرضونه ورکول، نو ما به خپلو خادمانو ته ویل چې د چا سره فی الحال پیسې نه وي نو هغه ته لږ صبر وکړي، او که د چا سره مکمل نه وي نیسي ورته پرېږدئ، معافي کوي، معافي ورته وکړي. وی الله ورته ویل چې زه ډېر حقدار یم چې زه معافي تا ته وکړم، تا زما بندګان معاف کړي، زه ډېر حقدار یم چې زه تا معاف کړم. څنګه چې ته کار کې هغه شان ته به تاله بدله درکېدلی شي. او دې وجه نه یو واقع کې راغلی، مخکې ما غالبا ذکر کړی وم. امام ذهبي خپل تاریخ کې تاریخ اسلام کې پای کې 42 نمبر جلد کې هغه دا واقع ذکر کړی دا. مسعود ابن محمد الحمدانی دا یو ډېر زاهد او ډېر پرهیزګار انسان تیر شوی و. مسعود ابن محمد الحمدانی وی دو سبا چی کل چا سا اختلاف راغی، جگڑا مگڑا بے و سرالا بیرته بیتی چی معافی غوښتله. دیر دومره نرم سړی و او د معافی دا ماده به کې دومره سیوا وه چې وی چا به ورته ویلی چې بس ما ته معافي کوه، غلطي نه شوې ده. دلته به ورته ویلی چې الماضي لا یذکر، الماضي لا یذکر، ماضی به نه یادو، بس چې څه شوي دي هغه شوي دي، الماضي لا یذکر، ماضی به نه یادو. په دې کې دی چې کله وفات شو زما خبر ته متوجه شي، زلزله که راشي، کار ټیم که راشي، د جومات نه ښایسته ځای بل نشته دی. دا به چې چا مو ورته وویل چې بس ما معاف کا، زما نه غلطي شوې ده، به ورته ویل چې بس ما معاف کړې، الماضي لا یذکر، بس ماضي به نه یادو، څه چې شوي هغه شوي دي، بس پرېږده خبره. وی کله چې دی وفات شو، وی چا دې تپوس وکړ چې مسعوده الله سره څه معامله وکړه؟ ویل ده ورته ویل چې اوقفني بین یدیه، زه الله خپلې مخې ته ودرولم. وقال لي یا مسعود، ما ته ویل مسعوده الماضي لا یذکر، ماضي به نه یادو، څه چې دې کړي دي هغه کړي دي، الماضي لا یذکر، ماضي به نه یادو. انطلقوا به الى الجنة، دا سړی تاسو جنت ته بوځئ. سبحان الله، چې څنګه عمل کې هغه شان ته به تا ته بدله میلاویږي. الماضي لا یذکر، ماضي به نه یادو. معافي کول بهترین صفت دی، معافي کوئ خلکو ته، اسیم دنیا د پاتې ده.